نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا یو ورور سوال کړی دی چې د حکمرانانو خلاف یا چې کم دین سیاستدانان چې کم حکومت کې نه وي په مجلسونو کې د دوی خلاف خبرې کول دا په غیبت کې راځي او که نه. نو یاد ساتئ که چېرته دغه خلق ظالمان وي یا د دې میشنز چې کم دی د اسلام خلاف وي، اسلام ته نقصان رسولو والا وي، د دې په باره کې خلق پویه کول صحیح طریقې سره چې دا داسې خلق دی نو که د دې خلاف خبرې وکړی شي نو دا په غیبت کې نه راځي. خو که چېرته مجلسونه صرف اور صرف په دې باندې ګرم وي چې صرف د پارټۍ په وجه باندې یو باندې بهتان لګوي، بل باندې بهتان لګوي او د ریالټي پته ورته نه وي، نو یاد ساتئ که هغه د هرې پارټۍ سره د هغه تعلق وي خو چې د هغه خلاف خبرې کېږي په هغه بهتانونه لګېږي نو دا باقاعده غیبت دی، دا بیا او چې په هغه کې نه وي هغه څیزه نو دا بهتان دی. نو یاد ساتئ دا ناجایز دی، شریعت د دې بالکل اجازت نه ورکوي او مونږ او تاسو له پکار دی چې دا زندگی انتهایی قیمتي ده چې مونږ دا قیمتي جوړه کو، الله جل جلاله ذکر کوو، قرآن تلاوت کوو او د دې څیزونو نه مونږ تاسو واوړو. یاد